لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أو كما قال الله. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات مشرانو نوجوانانو، زمونږ او د ستاسو دا کوم پروګرام لږ شانته به د ادب مظاهره کوو. بهر چې کوم ملمانه ملګري کلیوال ناست د هغې په خدمت کې درخواست دی چې خاموشۍ سره پروګرام طرف ته متوجه شو. او دا ماشومان چې کوم دا تګ و دو کوي، دا ماشومان هم تګ و دو بل کوي. کښېنئ بچیانو، ای بچی کښېنه. دا سیرو والا ملګري لږ صبر وکړئ. دا به د ماښام مونځ هم کوي، د ماسخوتن مونځ به هم کوي. د ماسخوتن مانځه سره به بیا څه کوئ، د سیرو سره به دې څه کوي. دا خواران مانځه کې به هم ولاړ یو سیرې به هم غاړې ته تاوې کړي وي. دا سیرې چې چا روړي وي دا ځان سره فلحال سنبالې کوي، ځان سره سنبالې کوي. او نور ملګري ما ته متوجه شي. دا وخت په تقاضې سره څلور شپږ خبرې کوم. الله جل جلاله په دربار کې 10 بدوایو چې الله دې موږ ته صحیح وینا توفیق نصیب وګرځي. حضرات زمونږ دا پروګرام چې کوم منعقد شوی دی، هر دل عزیز شخصیت تلمیذ رشید، شاگرد رشید، جناب قابل صد والاحترام قاری عبید الله دامت برکاتهم العالیه، هغې ستاسو دې مسجد ته راځي، دې وړو سره محنتونه کوي. نن هغه ماشومان الحمدلله قرآن مجید د الف لام میم او د الحمد نه شروع کړی دی او په والناس باندې ختم کړی دی. یقینا چې دا زمونږ او د ستاسو دپاره ډېر لوی اعزاز دی. یو نوجوان را پاسي، زما او د ستا بچې ځان سره کښېنئ، زما او د ستا بچې خپلې سینې سره لګئ. ما او تا د خپل بچی نه خبر نه چې زما بچی په څه مصیباره کې دی، زما د بچی د استاد څه نامه ده، زما بچی سکول ته او مدرسې ته څه ټایم ځي، زما د بچی قاعده ده که سپاره ده، که سپاره ده څومره سپاره یې ده، هغه سپاره یې نیمه ویلې ده، لږه یې ویلې ده، ډېره یې ویلې ده، ورځي نه ورځي. ما او تا ځان د دې نه خبره وو. حضراتو دا د دې حضراتو د دې قراو د دې علماو مونږ باندې لوی احسان دی چې الله مونږ او تاسو ته دا یو نعمت غیر مترقبه راکړی دی. دا علما، دا پاکان، دا هغه خلک دي چې مونږ الله نه دا نه دی غوښتي، الله دا مونږ له راکړي دي. دا د ما د بچي تربیت کوي، دا د ما د بچي خیال ساتي، دا د ما د بچي اخلاق ټیک کوي، دا د ما د بچي ته ګدو ټیک کوي، دا د ما بچي ته ښایي چې بچیا دا مشر دی، دا کشر دی، دا د ما بچي ته ښایي چې بچیا دا قرآن دی، دا جماعت دی، دا سپینګیری دی، دا سپین روبی دی، دا ماشوم دی، دا مشر دی، دا کشر دی، دا کور دی، دا اجره ده، دا جماعت دی. دا خبره ورته زما د جماعت او زما د مدرسې قاري صاحب ښایي. نن ما او تا د دنیا په کارونو کې داسې راګیر شوي یو چې د خپلو بچو نه واقفه نه یو، د خپلو بچو نه خبرداره نه یو چې زما بچی کښېني چا سره، پاسي چا سره،
زما موبایل زما بچې زما دا موبایل په ورځ کې څومره ټایم وګوري چا سره ګوري په موبایل کې څه ګوري په کمپیوټر کې دې څه ګوري په انټرنیټ باندې دې لګیا دې څه ګوري زما او د ستا د بچي نه ما تا خبردار نه چې زما بچې د کور نه بار دارو د چا سره ګرځي کرکټ ګراوند ته ځي که چرګانو پسې ځي که ظالمانو پسې ځي که مولیانو پسې ځي ما او تا نه یو خبر دې علماو دې پاکانو زمونږ او ستاسو بچو له ټایم ورکړی دی وخت یې ورکړی دی ما او تا سهار نه واله تر مازدیګره پورې مزدوریانې وکړو د هغې مزدوریانو نه بعد مازدیګر او ماښام ما او تا چېرته ما او تا آرام کړی دی دا علما کرام سهار نه په قرآن باندې اخته وي سهار نه په حدیثو باندې اخته وي چې مازدیګر ټایم شي زما او د ستا د آرام ټایم راشي چې د مازدیګر ټایم شي زما او ستا د سکون ټایم راشي دغه حضرات دغه ټایم هم زما او ستا د بچو له ورکوي کوم چې د سکون او د آرام ټایم دی عام زما او د ستا د بچو له ورکوي که د ستاسو دغسې محفل وي موږ به یې بند کړو دغه مشران لږ خاموش شئ لږ کښېنئ لږ د مسجد څه آداب وي د پروګرام څه آداب وي دا موبایل یې بند کړه شیخه بند کړه دا موبایل مړه لویه شرم جوړ کړی بند کړه پرېږده کیسې کتارې کښېنه 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 کښېنئ مشرانو شاباشي کښېنئ پروګرام برابر دی کښېنئ شاباشي شاباشي خاموش کښېنئ خاموش کښېنه دا مشر هم کښېنه دې مشر له ځای ورکوه کښېنئ 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 پروګرام خرابوي به نه دا به جوړوئ هم تاسو خرابوئ به هم تاسو حضرات خاموش بار چې کوم ملګري ناست دي بالکل ټولې خبرې دي ګپې شپې دي د الله شان دی هغه ملګري ټول رامخکې شئ بهر چې کوم ناست دي دې د منځني ور ته راشئ هغه سر کې چې سپینګیرې ماما د دې خوا ته راشئ سپینه ټوپۍ په سر ده د منځني دروازې ته راشئ دا مخامخ چې ما ته کوم ناست دي خان دي دا هم راشئ انتظامي والا ملګري ورپسې وکړه چې ټول مخې ته راشي دا نوراني محفل دی حضراتو دا خرابول نه دي پکار جومات کې ناسته دا د خیر نه خالي نه ده خو زما او د ستا چې دا کومه ناسته ده په جومات کې دا ګورې د شر نه خالي نه ده په جومات کې ما ته او تا ته الله نه یادېږي جومات ته راغلي یو مقرر خبره کوي بیان کوي خطیب بیان کوي ما ورته ورته توجه نه ورکړو ملګری په دې دروازه ته نه یو قسم دننه رانشي ښه په دې دروازه چې دننه یو هم دننه رانشي باقي ده بنده کړه دروازه بنده کړه ما ته توجه شئ تاسو خو زما په پښتو نه پوهېږئ د الله شان دی چې دا زموږ مدرسه وه نو بند کړه دروازه زویه بس بهر چې کوم ملګري خبرې کوي خاموش شئ ملګرو حضراتو ما عرض کولو چې ما او تا د قرآن مجید عظیم الشان کتاب دپاره راغونډ شوي قرآن مجید دا هغه کتاب دی چې د الله د جانب نه د جبرائیل په ذریعه باندې رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی د کوم ذات د علق نه چې دا قرآن نازل شوی دی هغه تمام کائنات سردار خدای دی د چا په ذریعه چې دا قرآن مجید راغلی دی هغه فرشته تمام فرشتو سردار ده دا قرآن مجید چې په کوم رسول باندې نازل شوی دی هغه رسول صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء کرامو سردار دی ته اوچلوي ده چې د چا د اړخ نه راغلی دی د چا په ذریعه راغلی دی په چا باندې چې نازل شوی دی دا هر یو په خپل ځای کې سردار ګرځېدلی دی نن ما خپل بچی قرآن ته کېنولو نن ما خپل نسوی قرآن ته کېنولو دا ما ډېر اوچت کتاب ته کېنولو دا ما د سردارۍ په سیټ باندې کېنولو دا ما په هغه سیټ باندې کېنولو د چا په باره کې چې زما محبوب فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې قرآن زده کړي او بل پیغمبر علیه السلام قرآن مجید والا ته بهترین ویلی دی بهترین پیغمبر علیه السلام کوټو والا ته نه دی ویلی بنګلو والا ته نه دی ویلی پیسو والا ته نه دی ویلی بیلنس والا ته بهترین نه دی ویلی بهترین چاته وایي قرآن والا ته وایي نن ما او تا د قرآن نه دومره لرې پراته یو قرآن مجید فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما محبوب وایي یا الله پاکه قرآن دې راکړی دی ویلو والا څوک نشته دی یا الله پاکه قرآن دې راکړی دی هغه تاخ کې د ایښودو دپاره نه دی قرآن دې راکړی دی کور کې په تاخ کې پروت دی دا د دې دپاره نه دی چې زما ستا په مابین کې به جنګ او جګړه وشي فیصله به ما او تا په قرآن باندې کوو نه ملګریا قرآن مجید د تلاوت دپاره راغلی دی قرآن مجید عملي کولو دپاره راغلی دی قرآن مجید بل ته د ښودنې دپاره راغلی دی نن ما او تا چاته نشي ویلی چې راشه زمونږ پرم مسلمان شه
ولی ما او تا د قرآن مجید قوانین پرېښوستي دي، ما او تا د قرآن مجید اسلوب پرېښوستي دي، ما او تا د قرآن مجید طرز زندگی پرېښوستې ده. ما ته او تا د قرآن څه وایي، ما او تا څه کوو، ما ته او تا د قرآن وایي یو څه، روانه په بل څه یو. زما رب فرمایي انما المؤمنون اخوة. قرآن وایي خپل مابین کې تاسو مینه او مینه یئ. ما ویل ده سره مې نه لګي، ولې ما سره پوله پټی شریک دی، ما نه پوله وهلې ده، ده سره مې نه لګي. قرآن وایي اخوة مینه یم مینه یم، خور سره مې نه لګي، پلار سره مې نه لګي، د تره سره ناراضه یم، جور سره ناراضه یم. قرآن وایي اف لکما ولا. قرآن مجید فرمایي قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. والدینو سره حسن سلوک کوه. ما وی مور سره مې نه لګي، پلار سره مې نه لګي. قرآن مجید څه وایي او زه ورته څه کوو؟ ما او تا وایي مونږ خو تاسو په 2025 کې زندګي کوو. زما مور او پلار د زړې زمانې رسم او رواج راغلي. ما وی دا هغه مور او پلار دي چې تا باندې الله نن احسان کړی دی، تېر اوچت کړی. کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم. الله تاسو واړوئ، تاسو ماشومان وئ، ما راوچت کوئ، ما رالوی کوئ. ما تا ته د ښه او د بد طریقه وښودله، ما تا ته جایز او ناجایز وکړل، ما تا ته حلال او ناجایز وښودل، حلال او د حرام په مابین کې مې فرق وښودل. نن ته راپاسې مور ته وې، پلار ته وې، مشر ته وې، تره ته وې، ماما ته وې، خور ته وې، مور ته وې، ته نه پوهېږي، ته نه پوهېږي. زما قرآن ما ته څه وایي انما المؤمنون اخوة. مؤمنانو خپل آپس کې مینه لرئ، محبت سره اوسېږئ، مودت سره اوسېږئ، په مینه سره اوسېږئ. دا دنیا ثاني دنیا ده، قل متاع الدنیا قلیل. دا د دنیا زندگی دا لږه زندگی ده، ختمېدونکي تېرېدونکي. متاع الدنیا قلیل کل من علیها فان. تمامه دنیا به ثاني کېږي، ثاني کېږي. یو کتاب یو قرآن باندې چې چا خلکو ته ده ته په ورځ د آخرت هم په کار راځي، په دنیا کې به په کار راځي. تا وي په دنیا کې به څنګه په کار راځي، بیا په دنیا کې به داسې په کار راځي. ستا دوران دي، زما د مدرسې طالب دی، د اصحاب صوفي طالب علم دی، د قاري عبیدالله په نامه باندې ته پېژنې. تا په عمر کې کم دی، په جسه کې کمزوری دی، په مال کې کمزوری دی. مثلا درځي قاري صاحب سلام علیکم، قاري صاحب سلام علیکم. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم خلقوا شيء القرآن المجيد خپل سینې سره ولګولو، درجات موجودات سره کې ده. ټیک وي اوچت وي، اوچت وي، اوچت وي چې قرآن راغلی د اوچت اسمان نه دی. حضرات قرآن مجید آسمانی کتاب دی. کم انسان چې د قرآن سره خپل مناسبت راغلی، خلک به الله اوچتوي څنګه چې قرآن اوچت دی، هغه رنګ به الله ته اوچتوي څنګه چې قرآن عظیم الشان برانه راغلی دی، هغه رنګ به الله جل جلاله تعالی درجې درکړي. ما او تا نن د قرآن نه تښتو، ما له تا سره ټیم نشته چې قرآن راوالو، سینې سره ولګو. زما رب قرآن مجید وي دوه پیازه يا أيها الذين آمنوا قرآن مجيد. يا أيها الذين آمنوا إيمان خيرا للمؤمن تپته نشته چې ما ته زما رب په قرآن کې څه وایي، ما نه زما رب په قرآن کې څه مطالبه کوي، څه رانه غواړي. ملګرو من ما ته د قرآن مراسلوي، زما رب وایي اتخذوا زما رب ته شکوه کوي، یا الله زما دې قوم د قرآن نه هجرت کړی دی، قرآن یې پرېښوستی دی. بابا وایي سپین ږیری وایي بچیا نشم زده کولی، ږیره مې سپینه ده، ژبه مې پرې نه راوړي. ځوان وایي کار لازمه. بابا که د پټي په خبرو مې شروع کړي او که د دکان په خبرو دې بسم الله واچوله، بابا تا نه بیا تکړه څوک هم نشته. خو چې د قرآن ځای راځي ته ولې داسې وایې چې ژبه مې دغه قرآن شروع کړه. زما محبوب فرمایي کوم انسان قرآن شروع کړي او په قرآن مجید باندې ژبه نه راځي، انسان له به یو اجر ورکوم، دې انسان له به الله 2 اجر ورکوي.
حضرت ته الله برکه حضراتو خلي دي خارج طيب حضراتو ماذا عرض کولو عزم بکو اراده بکو دا جلسه بدلته نه ختمو دا جلسه بدلته نه ختمو دلته نه به سبق وینو دلته نه به درس وړو انشاءالله دې قاري صاحب سره به دوی به دې ته نه ګوري چې زه سپین ږیری یم زه نوجوان یم زه کار کوم زه مزدور کار یم نه دا زما بچی دی ته ترې سار راته کښېنه دی به راته سار کښېني ته به ته ماسخوتن نه بعد راته کښېنه دی به تا له ټایم ورکوي خو ته لږ احسان وکړه دې بچي له ټایم ورکړه انشاءالله عزم کوو اراده کوو کوم ملګری به داسې وي چې د دې پروګرام نه بعد چې بله دستربندي راځي ږیره به سپینی او د هغه پکې دستربندي وي کوم ملګری به داسې وي چې د دې پروګرام نه بعد به انشاءالله د قاري صاحب سره سبق شروع کوو انشاءالله د لاس په ذریعې سره خپله اراده ظاهره کړو لاس اوچت کړو انشاءالله چې د دې پروګرام نه بعد به دا قرآن زده کوو دا به راخلو دا به سینې سره انشاءالله لګوو خو همه ده که نه جي الله یې د عمل توفیق نصیب وګرځوي ما غواړي جزاكم الله